چې الله تعالی وی تاسو مونږ په ډومبي ځل پیدا کړی وای دک شان به تاسو مونږ ته په دویم ځل باندې راشي ځکه کافرانو هغوی مشرکین مکه او دغه رنګې کافرانو هغوی به قیامت نه منو د قیامت نه به انکار کو چې الله تعالی به دا مړي څنګه ژوندي کړي چې دا هډوکي چې کوم دی اورېږي دا رواسته شي غوښه ختمه شي الله تعالی به دوباره دا څیز څنګه را ژوندي کړي دې ظالمانو دا سوچ نه کوو چې یو څیز په ډومبي ځل باندې پیدا کول دا ګران دي په ډومبي ځل چې پیدا شي د انساني ذهن مطابق په دویم ځل بیا اساري او الله تعالی ته خو دواړه یو شی دی څنګه چې الله تعالی ته په ډومبي ځل باندې پیدایش ته انسان دا اسانو دک شان ورته په دویم ځل هم اسان دی انسان چې څنګه د مور نه پیدا شي خپیاب لوي سرتور وي بربند وي دک شان به د حشر په میدان کې هم هر سړی خپیاب لوي سرتور به وي بربند به وي هیڅ څیز به ورسره نه وي نبی علیه السلام وفرمایل چې په قیامت کې به ټول خلک بربند وي ټول خلک په خپیاب لوي ټول خلک په سرتور وي ټول خلک په بربند وي او الله تعالی به د ټولو لومبې چې چا د جامې ور اغوندي نو هغه به حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام وي چې الله تعالی به د ټولو لومبې لباس ابراهیم علیه السلام ته ور واغوندي نبی علیه السلام په خپله خطبه کې دا خبره وفرمایله وی فرمایل چې تاسو ټول دا به چې کوم دی خپیاب لخپې وئ په قیامت کې تاسو به سرتور سر یې تاسو به چې کوم دی بربند وجود یې او لومبې چې په تاسو کې چا ته الله تعالی جامې ور اغوندي نو هغه به د ټولو نه لومبې هغه کس چې د هغه نوم ابراهیم علیه السلام چې زموږ ستاسو نیکه دی عایشې رضی الله عنها تپوس وکړو چې د الله پیغمبر چې دا ټول خلک په د حشر په میدان کې دی بربني نو دا خلک په یو بل ته ګوري نه ځکه عایشه رضی الله عنها ډېره زیاته حیاداره وه هغې سره خیال پیدا شو دا خلک په یو بل ته ګوري نه نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې دا هر سړی به په دغه ورځ باندې په یو داسې لوی غم کې ګرفتاري چې بس د خپل ځان فکر به ورسره هیڅ چا به یو بل ته نظر نه وي او د ټولو نظرونو په عرش باندې په بره باندې به وي په دې انتظار به چې الله تعالی به سټ به حساب و کتاب شروع سخته ورځ ده په دغه ورځ به څوک یو بل ته ګوري نو څنګه چې الله تعالی یو ماشوم پیدا کړي د سره هیڅ څیز نه وي دک شان چې په حشر کې دوباره را پیدا کړي نو د سره به هیڅ چیز نه وي د په بدن باندې نو لباس وي نه به چې کوم دی د په خپو باندې پیزار وي او نه به چې کوم دی په سر باندې ټوپۍ پټکي وي مطلب دا چې تاسو څنګه سوال کړی چې دوباره الله تعالی مړي نه ژوندي کړي الیاذ بالله قیامت نشته دی نو الله تعالی به ورته وفرمایي چې تاسو دا ګمان کړی چې الله تعالی به تاسو دوباره ژوندي نه کړي اوس په خپلو سترګو باندې ولیدو الله تعالی را ژوندي کړی که نه د مشرکینو ته به ووایي د قیامت منکرینو ته به ووایي بل زعمتم بلکې تاسو ګمان کړی ان لن نجعل آیا چې هرگز به مونږ جوړ نه کړو لکم ستاسو دپاره موعده وخت مقرر د دوباره را ژوندي کېدو وخت مقرر د دوباره را ژوندي کېدو ووضع الکتاب او کې به خو دې شي کتاب عملنامه فتر المجرمین پس ته به وینې مجرمانو ګنهګارانو لره مشفقین چې دوی به ویریږي مما د هغه څه نه فیه چې په دې عملنامو کې دي چې د خپلو عملنامو ته ګوري دوی به یریږي ځکه دغه د هر سړی به هلته چې کوم دی په خپله عملنامه باندې پوهیږي او هر سړی ته به خپل ګناه ښکاري چې دا ګناه مې کړی دی دا ګناه مې کړی دی ټول به چې کوم دی عملنامه کې لیکلی شي نو دوی به ورته د یرې نه چې کوم دی کتلی نه شي یریږي به د خپلې عملنامې نه